السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ملګرو معززینو دوستانو، امید دی چې ښه به یې او الله پاک مو سلامت لره، خوشحال لره، چې په هر ځای کې کامیاب اوسئ. یقیني چې مونږ خو دعاګانې داسې وي چې هر څوک پکې رایوځي شي، که هغه مسافر دی او که په کلي دی او که بیمار دی او که په مشکل کې دی. یو ملګری او دوست وایي چې ما دا ایمان مې او دا عقیده مې او دا توکل مې او دا په الله باندې باور مې ورځ په ورځ کمیږي او داسې کمزوری او داسې ځان راته نعوذ بالله بې ایمانه غوندې ښکاري. د ایمان د قوت دپاره او د توحید د مضبوطېدو دپاره او په الله باندې د یقین کلکوالي دپاره یو ښکلې وظیفه راکړه چې د ما ایمان نور هم قوي شي. ځکه دا به تاسو ته پته وي دوستانو چې په ورځ د قیامت باندې به پل صراط باندې هر سړي سره د ایمان رڼا وي. نو ایمان رڼا مضبوطه پکار ده، ایمان رڼا قوي پکار ده. حدیث کې راغلی دی چې د کجورو د تنو قدر رڼاګانې او راډونه به وي هر مؤمن سره، خو د چا به رڼا تیزه وي او چا به کمه وي. رڼا د تیزوالي دپاره چونکې د ایمان مضبوطیالي سره رڼا تعلق لري. د ایمان د قوي کېدو دپاره کوشش کوئ چې تاسو د قل هو الله احد وظیفه کوئ. دا صورت مکمل وای، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او ډیر خلک دا صورت هم غلط وای، قل هو الله احد الله الصمد لم کل چرته دی، دا قل دی، غټ قاف دی. لم یلد ولم یولد ولم یولد کې ځنې خلک ولم یولد وای، دا غلط وای. دا وظیفه چې تاسو روزانه بنیاد باندې 200 وارې دا کلمه وای قل هو شریف. نو هم که خیالو کې قرآن پاک دی، هم په هر حرف باندې الله تعالی یو لس نیکۍ ورکوي. نو په قل هو کې خو ډېر حروف دي، نو هم به درته نیکۍ ملاویږي، هم به د ایمان قوي کېږي، هم ورسره تصور کوه. رب العالمین مو خوشحاله که چې په هر ځای کې وای. جزاکم الله.